عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دا نن ټاپک یو مختصر خبره ده. په دنیا کې مونږ زیاتره اکثر خلک په فیسبوک، په یوټیوب، په ټیک ټاک، په تمام سوشل میډیا باندې د مونږ پاورفل میډیا هغه د زنانو او د ښځو. نن مې داسې یو عمل درته راوړی دی چې دا عمل کوم انسان کوي الله رب العالمین به دته په جنت کې حورې ورکړي. نو اوله خبره خو دا چې انسان له به جنت میلویږي، دویم دته به حورې میلویږي. حدیث شریف کې راځي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې درې کورونه داسې دي چې په دغو درې کورونو کې یو عمل هم داسې وکړي الله رب العالمین دغه انسان ته په جنت کې د حور العین سره واده وکړي. حور العین مطلب دا دی چې غټو سترګو والا حورې چې کومې دا د حسن یو صفت دی. کم انسان حسنی یا د حورو حسنی نو سترګې پکې یو اجزا دي د سرام حسن پیدویږي. اول نمبر هغه انسان ته به الله پاک حورې سره واده کوي چې کوم انسان سره یو امانت یو انسان کې یو خو پټې وي ښکاره نه او دغه امانت دغه انسان سره پروت وي او دغه انسان ته پته وي چې دا امانت دی خو د الله د خوف د وجې نه د الله د یرې د وجې نه دغه انسان ته دغه امانت واپس کړي نو الله رب العالمین به دته هم دا ښځې ورکړي. دویم نمبر هغه انسان چې کوم انسان باندې قاتلانه حمله وکړي او دغه انسان بچ او قدرت هم پرې لري چې دنه بدله اخیستی شي خو هغې باوجود د خپل قاتل یا مقتول دا چې کېږي الله رب العالمین به دته هم دغه ورکړي. دریم هغه کس چې د هر مونځه نه بعد قل هو الله احد یعنی سورة الاخلاص دغه تلاوت کوي نو الله رب العالمین به دته هم چې کوم دی حورې ورکړي. نو ما عزتمندو مسلمانانو وروڼو نن په دنیا کې مونږ په ښځو پسې په نرو پسې وړکو پسې ګرځو. نن د جنت ور عمل وکړو، نن د جنت سره مینه د رب العالمین سره مینه وکړو هو دا عمل شروع کړو نو الله رب العالمین به مونږ ورته اوس ته هغه حورې راکړي چې انشاءالله العزیز د حورو حسن د هغوی باندې به زه یوه نیکسټ ویډیو جوړوم چې الله رب العالمین حورو ته څومره قسم حسن ورکړی دی. نو مونږ سره مزید اوسېږئ. دا پیج دا فیسبوک یا دا چینل دا ټول سبسکرایب کړئ چې مزید داسې قسمه ویډیو تاسو ته مخې له درسي. الله مو خوشحاله و آباد کړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.